نو زمونږ هغه معیار پاتې نه شو، موږ ونه ساتلی شو. حالانکې دا الله عطا وه، خصوصي عطا وه، خصوصي ورکړی وه، خصوصي د الله را طرفه یو دین و چې هغه موږ ته الله را کړی و. هغه لیول موږ د بدقسمتۍ نه، د بد عمل او د بد کردار په وجه سره هغه زموږ نه پرېوت او هغه معیار زموږ ښکته راغی. نو وروڼو، اول د انسانیت په توګه باندې ځان کې انسانیت راولو او خپلې ذمهدارۍ وپېژنو چې زه یو ګاونډي ما، زما د ګاونډ او د ګاونډي سره به سلوک سی، یا که دا زما رشته دار دی او ګاونډي مې دی، که دا زما په ګاونډ کې مې ګاونډي دی خو په رشته کې مې دی. نو د مسلمانۍ د انسانیت په توګه موږ په یو رشته کې پیلي شوي یو. د آدم بابا نه انسانان الله پیدا کړي یو. یو لیول او معیار زموږ دا دی، د یو رشتم د انسانیت ته، دویمه رشتم د مسلمانۍ را، دریمه رشتم د پښتونولۍ را، څلورمه رشتم د رشته دارۍ ده چې په دې څلور واړه لیوله باندې به موږ ګاونډي سره څه سلوک او رویه ساتو. آیا زه په تن باندې پټ یم، په خپو باندې مې پیزار شته او زما په کور کې هر څه ډیر تیر دي، خو آیا په دې صفاتو زما ګاونډي او زما ګاونډ سره سلوک برابر دی؟ ما را ګاونډ تپوس کړی دی، ما را ګاونډي نه پوښتنه کړې ده، ما د ګاونډي سره ښه ګاونډګیرۍ مې ثابته کړې ده چې زه ښه ګاونډي یم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مسند احمد را د روایت راغشتې، رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی چې هغه بني آدم، هغه ایمان والا، هغه مسلمان به هرګز جنت ته داخل نشي چې د چا نه ګاونډي خفه دی او ګاونډ ته خفه دی. بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 پیرې قسم خوړلی دی، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو. صحابه تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو 3 پیرې قسم وخوړ، د نبی خبره ځان له یو لوی تاکید دی که قسم یې وخوړ او که نه خوړ، خو دا قسم د دې خبرې عظمت او شان او لویوالی ښیي، د دې اهمیت موږ ته ښیي چې ګاونډ څونه اهم زمونږ پرې معاشره کې د ګاونډي څونه لوی قدر دی، څونه لوی احترام ورته الله ورکړی دی، الله رسول ورکړی. نو نبی علیہ السلام قسم خوړی مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمنانه صفاتو باندې متصف دغه بني آدم نه دی چې د چا نه ګاونډي خفه دی او ګاونډ ته په تکلیف کې دی. اوس ما او تاسو بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، وی تاسو چې کور ته سره وړئ د خوراک څښاک دپاره پخلی کوئ، نو په هغې کې لږې اوبه ډېرې کړئ، اوبه پکې وکړئ، شوروا پکې ډېره کړئ چې د ګاونډي تپوس پکې وکړئ، د ګاونډ حق پکې ادا کړئ، ګاونډي کره پکې سولېږئ. او بیا رسول الله مبارک فرمایي که د دې وسم نه رسیږي، د دې طاقت هم نه رسیږي، نو بیا په خپلو بچو باندې او په خپل کور کې دننه په ګوټ کې دننه په هغې هغه خوراک وخوروه چې ستا بچي بهر رونه باسي، چې د دې د ګاونډي بچي ورته بیا جاړي او خفه کېږي او په دغې لیول هغې پلار مجبوره کوي او د پلار یې وس نه رسي. نو رسول الله مبارک فرمایي په خپلو بچو باندې دننه وخوروه چې په هغې باندې په کیسه نه شي کولی. دونه د ګاونډ تاکید راغلی دی. او بیا 40 کوره یو طرف ته او 40 بل طرف ته او 40 بل طرف ته، تقریبا 6 کسان دا په ګاونډ کې رالل. نو اوس ما او تاسو سوچ وکړو چې موږ ګاونډ څونه خیال ساتو، ګاونډي زموږ څونه خیال ساتي. موږ خو په صحیح معنو کې ګاونډ زموږ نه تنګ دی او موږ د ګاونډ نه تنګ یو، ګاونډي باندې موږ مطمئن نه یو، ګاونډي په موږ مطمئن نه دی، غیر مطمئن زندگی تیرو. د دې وجه دا ده چې اسلامي تعلیمات د قرآن او حدیث په رڼا کې چې کوم موږ مخې ته راغلي دي او کوم موږ ته راکړي شوي دي، د هغې نه موږ روګرداني کړې ده، د هغې نه موږ ډېر لرې پاتې شو. موږ هغه خپل معیار هم برقرار نه ساتلی شو. د اسلام نه علاوه هم زما یو فریضه وه، یو فریضه وه، یو ذمهداري وه چې د اسلام د تعلیماتو نه علاوه هم د پښتون په حیثیت به د ګاونډ خو د مثال د رور او د خویندو دی، نو موږ د رور او د خور کردار ګاونډي سره کړی دی. څونه کسان دي چې هغوی د ګاونډي نه خبر دي چې د ګاونډ کې بېګا شپه په مړه تېره شوې ده او که په نهره تېره شوې ده. ګاونډي خو د سفید پوشۍ په وجه چاته دا نشي ویلی چې ما کره غنم نشته، ما کره دانې نشته، ما کره اوړه نشته، زما پیسې زه بیمار یم، را دارو وس مې نه رسي. خو د سفید پوشۍ په وجه سره چاته ویلی نشي، خو به حیثیت د یو شتمن زما فریضه څه ده په دې ګاونډ کې. څونه رونه دي چې د هغې کورنۍ بلډینګ یې کمزورې دی، چت یې کمزورې دی، د بچو د
کور کې ورته پیغلې جینکې ناستې دي د سامان د نشوالي د وجې او د مالي کمزورۍ د وجې نه هغې رشتې څوک نه کوي او کرام شي نو هغې دغه سامان نشي کولی. ما او تعالی الله ډېر وس را کړی دی، ډېرې پیسې الله را کړي دا را الله عطا را. نو زه په دې لیول تپوس نشم کولی چې یاره له 100 روپۍ امداد ورسره وکړم چې زما د دې تور سرې دا کور ودان شي، زما د ورور باندې لږ سهولت راشي، لږ اسانتیا راشي. موږ په خدای یقین وکړه که موږ ځان یو بل نه خبر کړی. بالکل نفسي نفسي ده، هر سړی په خپل ځان باندې او په خپل ځان کې مګن دی. هغه نه ګاونډ پیژني نه ګاونډګیرت پیژني، ځان پیژني او خپل بچي پیژني. نو په ځان خو سړي هغه زناور هم پوهېږي، هغه زناور هغه بیجبان هم په ځان او په بچو پوهېږي چې په پټ او په بربنډ او په اوږه او په ناره باندې پوهېږي. مونږ خو انسانان یو، مونږ مسلمانان یو او په مسلمانانو کې د پښتونې مور نه پښتانه پیدا یو. څه شو د پښتنو هغه اصول، څه شو د پلار هغه کردار، څه شو د نیکه هغه کردار. هغه خلک لاړه چې پښتو کې پښتې ماتې دي او کدو کریله پاتې دي. هغه پښتانه هغه پښتانه باندې درب ولاړ دي، هغه درب ولاړ دي چې هغه د یو بل خیال به ساتو. په ژبه به هم صادقانو، په واده باندې هم پاخو او په کردار او په عمل باندې هم پاخو. منګه وعدې څونه وعدې وکړو، څونه لوظونه وکړو، دا خپل لوظونو نه تښتو نه او دا لاس صفایي ګڼو، د ژبې چالاکي ګڼو چې واده خلافي وکړو. حالانکه رسول الله مبارک فرمای لا ایمان لمن لا عهد له، بل دی وی لا دین لمن لا عهد له. هغه خلکو کې ایمان او دین پاتې نشو چې کم په خپل ژبه او په خپل لوظ باندې ټینګ پاتې نشو، هغه خلکو کې ایمان او دین پاتې نشو. لا د نفي دپاره د انکار دپاره دی، د ده د دیندارۍ او د ایماندارۍ نه انکار کړی شوی دی چې ده کې دا لیول برقرار پاتې نشو چې په کوکې خبره وکړله. اوس خو پښتنو ژبې نه دي اچې نه چپړې دي، خویږي را خویږي، خویږي را خویږي، یو سره هم کچه پخه بل سره هم کچه پخه، یو سره هم نکاح وتړه بل سره هم نکاح وتړه. یو سودا په 15 پیرې خرڅېږي، په 15 کسانو یو سودا خرڅېږي، خو چې یو ترې سترګو پناه کېږي بل پرې راپاسه راغلي، هغه ته وایي هغه بل له مې په دې ورنه که ستا په دې شوه. نو سودا یو وي او خریدار او اغشتونکي پکې 15 راشي. ته دا نشې ویلی چې که مخکې راغلی وې ستا وه خو ما لوس کړی دی. نو دوی به ورته څه وایي؟ وایي سړیه سره قرآن ټکې خو نه دی، مې ته په دې نه پوهېږي چې دا را قرآن ټکې دی او که د رسول الله مبارک د خولې ټکې دی او د رسول الله وینا سره ان هو الا وحی یوحی، هغه را ځان نه دي ویلی، هغه ته وحی وشوه او د وحی په بنیاد د الله پیغمبر د خولې نه راووته، حدیث پاک شو خو حقیقت کې خبره د الله ده چې هغه خلکو کې دین او ایمان پاتې نشو. مونږ خو د 0 روپو د 50,000 او د 2,000 روپو لپاره د ایمان روزانه خرڅو، روزانه د ایمان سودا کیږي، روزانه د ایمان نه مونږ ځان خلاص کو. او مونږ ته دا پته هم نه لګي. د دې وجې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی به د سحري مسلماني، د ماښام به د کافرو په صف کې شماري او د ماښام به مسلماني، د سحر به د کافرو صف کې شماري.